سبا سنت چې د وخت پاسېدلې او بانګ شوي کوه سنت د هغې دپاره رستوالی نشته. حضور پاک به چې بانګ مه اورېده نو سنت به یې وکړل، نو که بیبي به ویښه وه هغې سره به یې خبرې کولې، او که بیبي به اوده وه نو بیا به لږ په انتظار، نو بیا چې جمع به تیاره شوه نو بلال صاحب به اواز کوي قربان جمع تیاره ده، نو بیا به جومات ته راووت. سنت اول وخت کې کوئ. که خپل جماعت کې جمع شوي نو بل جماعت ته تللی شي، او که خپل جماعت کې یو رکعت دوه درنه تلي نو خیر دی، دا خپل جماعت کې کوه، تعالی به خدای د پورا جمع ثواب درکړي. طواف ودا صرف په حج کې حاجیان چې راځي د مکې مکرمې نه نو د رخصت طواف کوي، دا واجب دی، خو د دې نه پس سعی نشته. او که ښځه بیماره وي د غرضو کې په هغې نشته، بچي وشي یا هغه بیماري پرې راشي. او عمره کې طواف ودا نشته، دا په حج کې که چا پرېښود د قصدن نو بیا به یو قرباني پې لازمېږي. چاوی سلیمان علیہ السلام دعا کړې وه خدای داسې حکومت راکړي چې نه دې مخکې چاله ورکړي نه به وروسته وه. هغه د معجزې په شکل غوستې وه، نو دا بادشي د هغه معجزه وه، ځکه تخت په هوا کې روانېدل، هغې باندې به 200-300 کرسۍ وې، نه پکې پایې وې، نه پکې پټرولو، نه ایرپورټو، او نه رادار پکې لګېدلو. اوچت به شو او مارغان مو پې د پاسه سوری کړو، یو ځل پې لمر سوری ولګېد، وی دغه دی څوک دي؟ وی دا ملا هدهد دی. وی هغه څه شو؟ دا بې اجازته لاړ. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه ليأتيني بسلطان مبين. دا خو بې تپوسه تللی دی، سخت عذاب به ورکړم یا به حلال کړم یا که راته یو عذر صحیح معقول پیش کړم. بیا راغی وی صاحب زه یو خار مې ولیده، سبا خار، او بادشاه پکې ده په تخت ناسته و ناشنا تخت، خو د انور عبادت کوي. نو پیغمبر سلیمان علیہ السلام پیغمبر و، خو د غیب نه نی خبر پیغمبر، د ده په زمانه کې بادشاهي ده او دې ته نه دی خبر، ځکه پخوا خلک لږو، یو کلی پیښور به جدا بادشاهي وه، مثلا 400 به جدا و، مردان به جدا و، دا لا نږدې دي، دقه شان به بادشاه. نو بیا هغه تخت هم راغی، لویه قصه ده. نو سلیمان علیه السلام چې دعا کړې وه دی د معجزې په غرض چې داسې بادشاهي زما مو هر څیز کې خدای معجزې را لېږلي دي، نو بادشاهي معجزه ده. اوس هم که ګټې ولیدل بیت المقدس کې هغه زړې پرتې دي د سنگ مرمرو، 12 ګزه اوږده او 2 ګزه پلنه. ستا به یقین ناشي چې دا هغه زمانه کې جوړې دي چې نه دا کرینونه و نه دا نوې آلاتو، دا خو بغیر د دیوانو نه بل څوک نشي جوړو. نو دا هغه معجزه وه. خو ګورې دا یاد لرئ بادشاه نه پیسې نه اخیستې، پچې به یې جوړولې خالي وخت، او پچې به یې په چا باندې خرڅ کړې، په هغې پچو به یې ګزاره کړو. قضا مونځ په پټه کول غوره دی. چې څوک ایمان نه وړي، ابې یهود او نصاراو کې ایمان نه وړي، هغې باندې ویرني. زمونږ د دین د راتلو نه پس یهودیت، نصرانیت دا ټول باطل دینونه دي. زمونږ دا دین سره هغه نسخ شو. ټیک ته ایمان به په پیغمبرانو لرئ، ایمان به د هغې په کتابونو چې کوم خدای نازل کړي دي په هغې به لرئ، خو یهودیت، نصرانیت دا ختم دي.
دا خدای پاک چې ویلي دي که نه، نو مقصد دا دی که یهود او نصارا او صابئین ایمان راوړي نو خدای به موږ له دوچند ثواب ورکوي. دا زمونږ پیغمبر ویلي دی. اهل کتابو که ایمان راوړه، عیسائی یهودي، خدای موږ له دوچند ثواب ورکوي. او جنت دپاره ایمان شرط. د ملازمت پنشن نواده دا د هغه د مزدورو زیاتی حقی حکومت هغه سره احسان کوي، ځکه په بوډاتوب کې خو هغه نوکري نشي کولی، نو پنشن روا دی، جی پی فنډ روا دی، دغه روا دی، ګریجویټي او نور دغه چې وګله ساتلي روان. یو مسافر چې د مانځه وخت کې ورو رسید او جمع ولاړی، دی به د امام تابع وي. که امام مسافر نی دا غزی وي نو پوره مونځ به کوي. چاوی دا رښتیا دی، ما یادوي چې تا د خپل مور جنازه وکړه نو تا اعلان وکړه چې کینې رولو الحمد قل هو وایه. نه، دا دروغ چا ویلی دی؟ په ما دروغ ویلی دی. مانځه جنازې نه پس الحمد قل هو نشته ښه، جنازه بس د مړي دعا بس. الله جنازه کې فرض ده تکبیر دی او دا ولاړه ده. که سبق ورته نو هغه وینا غوره ده، که نه ورته نو چپ دی ولاړي، خیر دی ربنا دی وی، الحمد دی پکې وی، قل هو دی پکې وی. او بیا د جنازو نه پس دعا نشته، جنازه په خپله دعا نه کړه. دا د امامانو ځان ته دین په زور ګران کړی دی. زه یې منع کوم، دا زاړه پیران جاهلان او دا بې علمه امامان کینې رونو دعا پاتې ده، وایي زناوره دا جنازه څه شو او الحمد قل هو وایه. نه دا نشته، دین کې زیاتې مه کوئ. یا د اختر دعاګانې دا زمونږ طرف ته خانان کوي، 400 کې د خانانو ښځې نو بیا غریبانانو نه مړې شپږ میاشتې مخکې شوې دي. ته اوس د اختر پر ورځ هغه ته د مړي دعاګانې یادې، نو هغه ته خپل مړی یادې، نو دا د زناورو رواج دی، دا ګناه ده. دین مه ګرانوئ. یو مې د سهار وختي دا اعلانات تحقیق الغیره کې د مړو دې باندې دین بدنامېږي. هلکه جومات دې دپاره دی. دا به جاهلیت د اسلام نه مخکې دا رواج و چې یو سړی به مړ شو نو په غرب او خط یا په لویه بنګله یا په کوټه اواز به یې کو چې فلان کې مړ دی. هغه د جاهلیت رسم د پنجاب نه مونږ ته راغی. سهار وختي ساجت دی، که څوک یې خپلي یو نی ولا ورولېږه. نو د مړو اعلانات دا بې وخته تکبیرونه ذکرونه کول او بې وخته ترجمې کول چې خلک د خوب نه وباسي، خلق به ودي، څوک به مطالعه کوي. هلکه دومره لوډ فکر استعمالوئ چې څومره ضرورت د جومات ته حده پورې زیات مه استعمالوئ. دا دین بدنامۍ، دا زناور، دا د دین خبرې نه دی. دا محمدین او ګلبدین او باجوړ ملا پیدا کوي. په جوماتونو کې د مړو اعلانات نه دي، زمونږ جومات کې بند دي. دا څه شی د مړو اعلان؟ مړی په نوخار کې دلته جنازه اعلان کوي. ولې؟ جومات کې یو ځل یو سړي دومره ویلي چې زما یو شعر وکشوي دی جومات کې ووی، حضور پاک په قهر شو، وی لا رد الله علیک، خدای دې دا شعر در نه کړي. ان المساجد لم تبن لهذا، جماعتونه دې دپاره نه دي جوړ چې د رکشوي څیز او د مړو اعلانات پکې کوي، عبادت دپاره. بل خلق ولې د خوب نه وباسي؟ زنانه به یې دغه وي. بانګ نه علاوه بل څه مه وایه په لوډ فکر کې. که وایه نو هغه خپل احاطې پورې استعمال کړئ، زیات خلق مه تنګوئ. د دې قمخلو ملیانو د وجه نه دین بدنام شي. لکه باړه کې چې 80 کسان مړه شو، دا ولې؟ یوم زناور و بلم زناور. ما ته چاوی تاسو څه نه وایي، ما هغوی ځان ته پیغمبران وایي. هر یو وایي زه پیغمبر یم، وایي زناور. چرته عالم نه تپوس کړی دی مدرسې ته،
اګوړی ته دلته دارالعلوم سرحد ته چې دا موږ سوي په دې باندې څوک جګړې کوي او یو بل وجنه دا ډېر بې وقوفه قوم دی مسلمانان وجه دا جاهلان پیران او جاهلان ملایان مړی قبلی ته پوره اړه زموږ وطن کې دا شان مړی کیږي او په عربو کې او شریعت کې دا وایي چې مړی بالکل این ټکې ده چې سینې قبلی ته مخامخي خاوره ورته داسې ده که نو سینا او مخ به دواړه قبلی ته راسي غوره دا ده چې خاوره ورته کېده نو قبلی ته به ټوله سینه او مخ راشي صرف مخ ولا ماړه که خزه نه لس تولې اتر تولې کالی وي که خپل استعمالي هم به زکات ورکوي د اونیمو نه کمه خزلت کالی جوړوي ځکه زکات اکثر خزه نه ورکوي غاړه بند نو اونیمو تولو ته چې ورسېد کې استعمالي که نه استعمالي زکات به ورکوي او چې د اونیمو تولو نه د سرود کالی کمی بیا پکې زکات نشته که په واده کې استعمالي که عام استعمالي زکات به ورکوي خو چې د اونیمو ته ورسېد یا زیات د یو مجبورۍ د وجې نه د مقرره وخت نه مونځ مخکې کولی شي مقرره دې ته وایي چې تا ته یې لیکلي ماسپښین به یو نیمه کېږي ته یوه بجه وکړه خو چې وخت داخلي سفر ته روانې څه مریض وړې چا استقبال ته ورځې نو خیر دې منځو کا مخکې جمع مخکې کولی شي هغه امام دې په خپل وختو کې تاسو خپله جمع مخکې وکړي چاوی دا حدیث دی چې دنیا د مسلمان لپاره خانه ده او کافر لپاره جنت دا خو کافران هم ډېر تنګ دست او فقیران د دې مطلب دا دی چې هغه خوشحالي چې مسلمان به په جنت کې وویني دی چې هغه وویني دی موږ دنیا خو زه په جیل کې پروت وم دا مې څه په غم ورځې تېرې کړې او کافر چې هغه عذاب وویني نو دی به وایي خدای چې زه دنیا ته دوباره لاړم نو هغه به دغه کافر د پاره دا دنیا جنت دی او مسلمان د پاره چې کومه خوشاله تیارې دي د هغې په نسبت دا دنیا ولا جیل خانه ده ځکه څومره تکلیفات راځي په ژوند کې جنت کې ځواني د بوډاتوب نشته جنت کې صحت ته مرض نشته جنت کې سپینګرتوب نشته جنت کې موسم بدلیدل نشته گرمی پکې نشته لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نه ګرمي شته او نه یخني شته د سپرلي په شان موسم نور بني دا خوختو نه باران خوختو کې بلالونه لګېدلي باران کوي نو هغه ته چې ګوره نو دنیا خو ماته بادشاه وښیه چې قاق تړ پې راشي چغې وایي او چې لږ اوږد شي نو خېټه کې به دغه ګرځي منګه کار څومره تکلیف دی دا ساروی زمونږ نه په د ژوند په صحت په اعتبار ښه دی یو ساروی په چشمو سترګو په چشمي ونه ووینه هغې د خاورو سره واښه خوري صحت یې ښي بیماری کم عمر یې زیات د یو شمشتې عمر 500 کاله او زمونږ عمر څومره یوه اونه د نختر 0 کالو پورې موږ شپېتو ته نه رسو نو دا ساروی دا مارغان زمونږ نه په صحت کې ښه دی د خدای یو نظام نه د مارغانو اسپتال شته او نه د څاروو څخه خاص اسپتال شته خدای اټومیټک د هغې علاج کوي دا جوابونه که بیا په لوړ فکر د مانځه نه پس ورکوې نو ښه به وي نو بیا خلک خو ټول تلي زه هلته ناست یم برنډه کې
که ښځې په جمع کې شریکې شي د جمعې په مونځ کې نو هغوی به 2 رکعاته کوي، هغوی بیا د جمع تابع دي، نو جمع خو 2 رکعاته، او که ځان لمونځ کوي نو 4 به کوي. اوس هم رانه چا تپوس کوي او مدرسه کې استاده ده حافظه ده او خپلو جینکو ته جمع ورکوي، ما یې ډېره ښه ده، خو امام به په منځ کې ولاړی او د بار نه به ښځې نه راغواړي، نو د ښځو جمع صحیح ده، خو امام به په ړومبي صف کې ولاړی. ښځه جمع کولی شي خپله. چاوی دا رشتیا دی چې حضور مبارک ته جبریل علیہ السلام راغی چې قربان زه شګې شمیرلی شم، د ونو پاڼه شمیرلی شم، په دریاب کې کبان شمیرلی شم، خو کوم ثوابونه چې خدای پاک درود شریف ویونکو له ورکوي هغه نشم شمیرلی، دا خو ما نه دی اورېدل. بعض موبایلونو په سکرین باندې الله لیکلی یا په بل آیات لیکلی، نو بیت الخلا ته وړل څنګه دي؟ موړه په ګوته باندې هم که د خدای نوم لیکلی، ځکه بعضې خلک په ګوته ولیکي ومن یتوکل علی الله او سپه حسبه، چا په ګوتو لیکلی کفا بالموت واعظه یا کفا بالشیب واعظه یا المتوکل علی الله، نو دا ګوته دی نوړي او دسماتې زیات او باسي دا حضور په ګوته دا لیکلی محمد رسول الله، چې به د تازه کور له ته ګوته به یې وښکله. چاوی زه بوسلم په پوخ کاڼي 190 باندې او بیا په کچه کاڼي په 190 خرڅوم، دا روا ده که نه؟ که خریدار ته معلومي یا تا ورته ویلي چې زه یې په دې علم، او بل دا چې تا په څو اخیستې نو خرڅولی شي، خو دا به نه کې چې په یو علاقه کې پوخ کاڼي او ته ورته کچې استعمال کړي، دا دوکه ده. اوس په باړه کې پوخ کاڼي دی او دلته پېښور کې کچه کاڼي، نو باړه کې به کچه کاڼي نه استعمالی، د رواج مطابق چې بازار کې کم کاڼي هغه کاڼي به استعمالی، او باقي ستا خوښه ده چې په څو دې بوس اخیستې او په څو یې قرصې، شریعت پابندي نه ده کړې پکې، خو دروغ او ټګي بنده ده. د مسلمان به خیرخوا اوسېږي، قسم دی چې تا ده سره په بوسو کې ټګي وکړه، سال له به قصاب تا سره په غوښه کې ټګي کوي او بجازي به در سره کپړو کې کوي. د انسان خو یو سول ضرورت دی، هغه به در نه بدل په دنیا کې وځي، او چې بل د ټګۍ نه منع کې نو بل به هم در سره ټګي نه کوي. د ماښام د اذان نه پس متصل جمع مکروه ده 4 واړو مذهبو کې، خو 3 مذهبونو کې دا وایي چې 2 رکعاتو نفل عمره وخت به ساتي، که بیا کوي پکې او که نه کوي، ځکه دا کول سنت نه دی، خو کولی شي. او زمونږ مذهب دا دی چې بانک خو اصلي د جماعت نه بار دی، دا خو د لوټ فکرو د وجو نه دن نشو، کنې د حضور پاک د صحابو زمانه کې جماعتونه تاسو به لیدلي چې دا څیزونه نو جماعت اذان باري. زمونږ امام ابو حنیفه وی رحمه الله چې اذان مؤذن بار د جماعت نو کی، او په مزه مزه راځي، په مزه نو دغه فاصله هم بس ده، او د هغه شاګردان و یاران نه چې مؤذن راشي نو هم به متصل الله اقامت نه کوي، دی به کینی نو بیا به پاسې اقامت ته لږ ساعت به کینی. متصل بانک لکه زمون وطن کې چې دی خوا بانک خلاص شوي هلکې تکبیر وایه، نو 2 سنت هغوی پرېږدي، یو خدا چې چا بانک ویلې اقامت به هغه کوي، موږ څوک به نه کوي. البته که هغه بل ته اجازت وکړي نو ټیک ده، کنې بل د بل حق نشته. دویم دا چې دا متصل کوي نو متصل مکروه ده، فاصله به لږه ساته د ماښام د بانک او د اقامت په منځ کې.
تاسو که عربو لاړه حرم شریف کې د په عام وختونو کې 15 منټه ساتي او په روژه کې 10 منټه 15 منټه وقفه ساتي. حضور پاک دا طریقه وه چې بانګ به کېده د ماښامه به کور نو بانګ به وشو نو په مزه مزه به د کور نه راته نو بیا به محراب کې جمع ته مخکې شو. متصل نه دي کړی هغه. چا دعا مسلم که جماعت یوی کنا نو امام جارځه ولاړی که څوک مقتدیان برای څوک لاندې څوک دریم چت کی ټول مونږ صحیح دی لکه جماعت یو محل زه ډاکې ته که تاسو لاړئ نو یو جماعت ته بیت المکرم ورته وایي وچ چته دی ټول ډکي اور وخت مونږ گزار پکې او په داسې طریقې جوړ کړی دی چې لاندې ته مارکیټ او سړکونه راغلي دي او نهرونه ورته راوستي دي دریو طرفونه او یو طرف لوی عام سړک دی. نو وچه ته جماعت بیت المکرم په بنګال کې ډاکا کې 4.5 جماعتونه دي ډاکا کې. یو دومره جماعتونه ډاکا کې دي او دویم په ترکو کې استنبول کې دي 4,000 او قاهره کې 1,000 دي. زمون په پیښور کې به 1500 دي خار کې. چاوی حضرت علی صاحب ته چې بعض خلکو خدای وې هغه سوزولی په اور کې وی دا خو موږ اورېدلی چې زهري سیز بم په اور نه واجنه نه زهري وجل لوادي او هغه سخت سزا په دې ورکوله چې هغه بدنامه زه خدای ما اوسم خلکو علي صاحب ته خدای و که په خلی ورته نه وي خو معامله ورسره د خدای یا علي مدد علي ستا آواز اوري نه علي ستا امداد کولی شي نه علي ستا د خیر او شر نه خبر دی نه اخو د خدای یو نیازبینو ښکلی مبارک سړو شهید شوی دی هغه ته خو سړی په دروازه کې ولاړو د جومات 9 منټ ورته مخکې پتن لګي او چې ورننوته په چاړۍ پې ګزار وکړه نو تاله به رارسي. نو دا د خدای معامله ده. یو بزرگ آواز کول غایبانه علي صاحب ته آواز کول دا سخت منه دي ځکه غایبانه آواز اورېدونکي صرف د خدای ذات دی او د خیر و شر مالک د خدای ذات دی. په عقیدو کې به شک او ډنګاډول نه کوئ. د خدای صفتونه دي او د انسان صفت. نو دا ورسره اگر چې خدای نه وای په خولې خو معامله ورسره د خدای کې چې هغه نه امداد غواړي هغه ستا امداد کولی شي. مړی د ځان امداد نشي کولی ستا به څوک. دا ځناور نه دي بالایسار سره یو خبرو پته هم نه لګېده اوس په جی ټي روډ باندې په کروڑونو روپۍ لګوي. دا څه کوي؟ د ښځو اډه جوړوي د دې په ځای یو دارالعلوم جوړ کړي د بچو د تعلیم ځای جوړ کړي چې قرآن شریف زده کړي منځونه زده کړي جنازه زده کړي مسلماني زده کړي. ګمبد او قبر نه څه شی دی؟ څه فایده ده؟ ښځې به راځي او بیا به خپل دا کوي او سوال به ترې کوي. سوال د قبر نه روا دی. که قبر ستا خیر در رسول شي ځان ته به اول ورسوي ځان ته نشي رسولی. حضور پاک وایي چې سړی مړ شي د دروازه د عمل بنده شو. دې جمدو ته محتاجه ده چې ما پس څوک صدقه وکړي لاس را پسې اوچت کړي د بخښنې دعا وکړي هغه تا ته محتاجه دی ته هغه ته محتاجه نه. نو په لکونه کروڑو روپیو باندې دا ځناور دا میاګان مردار خوار دا قبرونو ته چې ناست او دا خپل مریدان دا کارونه یو ګمبد هم د عالم په اجازت نه دی جوړ شوی. دا چې څومره جوړ شوي دي دا ټول یا خپلو مریدانو یا هغه میاګانو دی جوړ کړي. چا په حجرو کې ځان د پلار خبر جوړ کړی دی چې اوس څه غواړې هغه نه غواړه. لکه ځناور هغه خو اوس مړ شو هغه په جمدونې دا کولی شو نو د مرګ نه پس به یې څه وکړي. دا پیران
جاهلان. حضور پاک قبر د یو مصلحت د پاره جوړ شو ګمبد، او دا په سن 888 هجری کې جوړ شوی دی. یو بادشاہ جوړ کړی ملک اشرف قاتبائی، الته لیکلی دی په 888 هجری کې، یعنی 800 کال وروسته، او د لرګي جوړ ک او پاغه پترې د اوسپنه لګولې دی، او لاندې نه به برای خیر په دې غره چې څوک ګندګي ورونو غورځي، څوک بل څه شي ورونو غورځي. داس هم بادشاہ کور چا ورته سبیل نشو. نو د حضور پاک گنبد هغه د خاص مصلحت د پاره پر 888 هجری کې جوړ دی. او دا نور خودي موریدانو جاهلان او میاګانو مردار خورو دا شکرانو ته چناستی دوی جوړه. دا د ویتر مون دعای قنوت دا الله اکبر پکې راغلی کنه. قرات او د دعای قنوت جدای راشي. قرات فرض دی او دعای قنوت فرض نه دی. امام دم چې ولد والین وای کنه امین بوئی په پټه او لک سات بو خوري جدا صاحب خوري چې رستو قرات او د امین دا ټول یو ځای نشي، ځکه امین قران شریف حصہ نه ده، آیات نه ده. نو آیاتونه په ولد والین ختم شو او تو صورت شروع کې د قل هو الله احد. نو امین زیبا په مزوه په پټه او لک به خاموش شي، چپ شي. زمون حمامات چې مسلې ورته نیمه ولد والین قل هو الله احد، او به په تراو کې خود ټول نه تیز چلیږي. پرویز نم حضور پاک ته وینو خوخ دا من دی اوریدل. البته یو بادشاہ ته خط لیکلو د ایران بادشاہ، نو دا غنمو خسرو پرویز، نو هغه د حضور پاک دعوتنامه او د اسلام هغه شلوله، او قاصد ته وی کله قاصد وجل نه وینو یعنی عیب نه وینو ما به توجل ز عرب څه شي چې موږ حکومت کوي. ایرانیان اوس عربو ته بس پګوري. حضور پاک ته چا سړی راغی وی دغه شانستا خط یو شلو، وی زه خدای پاک به حکومت ختم کی. وی مزق کل ممزق، پارا پارا شو. حضرت عمر هغه بادشاہ باندې زوی را پاسه او د شپې په چاړو وو، ځکه دا بادشاہ ډېرې ښځې په یو ښځه باندې زوی مې هغه بادشاہ دومره د بلا بچیو چې خپل خاصه کمره وه هغې کې کشتې به ساتلې د طاقت، ځکه جما خو سړی نشي کولی ډېر قدو سره، نو دا مقویات به یې خوړل. نو یوې مر دغې ساتلي وو زهر د حلوا په شکل کې، او لیکلي وو چې دا مقوي باد دغه د دارو دي. نو ده چې دا پلار مړ که، نو بیا د هغه خصوصي خلوتخانو کې ګرځېده. نو دیم د ښځو ټاکو، نو یو ورځ یې په شیشه ولیدل چې دی پې لیکلي وو چې دا د قوت بعد لپاره ډېر فایده کوي. د شپې وخوړل زهر په خولې تراخني او خواږه حلوا چې مې دغه سار مړ پروت و مرده. قوم را پاسېده د هغه لورې بادشاه کړه، د هغې بوران نوم. حضور پاک تپوس کوه وی څوک یې بادشاه کړه؟ وی ښځه. وی هغه قوم نه کامیابېږي چې مشره یې ښځه. دا بخاري شریف. هغې باندې وزیر راغی، نکاح یې ورسره وتړله. یو څو کاله کې د عمر صاحب فوجونه ورغلل، 14 بادشاهان په لږو مودو کې یو بل یې مړ کړل، او عمر صاحب ټول ایران فتح کړ. نو دا عمر صاحب فتح کړی ایران، نو هغه د حضور پاک بادشاہ د خط بې عزتي کړې وه، د هغه نوم و خسرو پرویز. نور نوم یې سپک نه دی ګڼلی چې دا نوم ښه نه دی، نه خسرو پرویز نومونه ښه. خسرو معنی مالک روی زمین، د ځمکې مالک، نو نوم یې دا نور نوم یې سپک نه دی ګڼلی. خو دی ووایي چې زه چې زما خط یې وشلو بادشاهي به یې ختم شي، او مخکې شان وشو. درود شریف ووایه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا مقبولا ولا تترك فينا خائبا ولا محروما برحمتك. الله أكبر الله